أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلنا الیک الکتاب یقینا موږ نازل کړی تا ته کتاب قرآن پاک بالحق په حق سره تحکم بین الناس د دې لپاره چې ته فیصله وکړې په میان د خلکو کې بما اراک الله په هغه باندې چې ښودلي تا ته الله تعالی په قرآن پاک ولا تکن او مه کېږه ته للخائنین د پاره د خیانتګرو خلکو خصیما طرفدار مددگار خصیم مددگار واستغفر الله او بخانه غواړه د الله تعالی نه ان الله بشک الله تعالی کان غفور الرحیم دے بخون کے مہربان ولا تجادل فی عن الذین او جګړه مکوئ نه بحث مکوا عن الذین دا کسانو بارکه دا کسانو نه یختارون انفسهم چې دی خیانت کوي د خپل ځان سره ان الله بشک الله تعالی لا يحب نخوخی من کان خوارا هغه څوک چې وي خیانتګر اسیمن ګناهګار دا چې په دروغ قسمونه کوي یستغفرون من الناس دی خو ځان پټوي د خلکو نه ولا یستغفرون من الله خو دی ځان نشي پټولی د الله تعالی نه وهو معهم او دا الله تعالی دی سره دی اذ یبیتون کله چې دی د شپې مشورې کوي ما لا یرضا من القول هغه چې الله پې راضي نه دی دغه خبرې نه چې کوم دروغ قسمونه دی کوي وکان الله دی الله تعالی بما یعملون محیطه په هغه عمل چې دی یې کوي محیطا احاطه کوونکی دی راګیرونکی دی لره په عذاب خپل سره یا په علم خپل سره الله نه خو پټ نه دي ها انتم خبردار تاو چې هاولای دغه کسان یې جادلتم عنهم چې تاسو جګړه کوئ عنهم د دینا فی الحیات دنیا په ژوند د دنیا کې فمن یجادل نو څوک دی جګړه به وکړي بحث به وکړي الله د الله تعالی سره عنهم د دینا یوم القیامت پر ورځ د قیامت ام من یکون علیهم وکیلا او آیا څوک به چې وي به په دې باندې وکیلن کارساز کفیل ذموار ومن یعمل سوءا هغه څوک چې عمل کوي د بدۍ او یظلم نفسه یا ظلم کوي په خپل ځان باندې ثم یستغفر الله بیا بخانه غواړي د الله تعالی نه یجد الله نو بیا به مومي الله تعالی غفور الرحیم بخونکی مهربان ومن یکسب اسما هغه څوک چې عمل کوي د ګناه فانما یکسب پس بېشکه دی کسب کوي عمل کوي علی نفسه په خپل ځان باندې یعنی بار به په ده باندې وکان الله دی الله تعالی علیما حکیما عالم او پوه ومن یکسب خطیئة هغه څوک چې عمل وکړي د یو خطا یعنی ومن یکسب خطیئة هغه څوک چې عمل وکړي خطیئة د یو ګناه یا صغیره ګناه او اسمن یا ګناه کبیره ثم یرمی به بریان بیا ویشتل کوي په دې باندې په یو پاک سړي باندې یعنی الزام لګي په یو پاک سړي باندې دروغ فقد احتمل یقینا د بار که په خپل ځان باندې بهتانن و اسم مبینه بهتان فقد احتمل د واغسته په خپل ځان باندې بهتانن دا بهتان په بل سړي باندې دروغ جوړول و اسم مبینه ګناه ښکاره